السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو څنګه یې تاسو ښه زه سید ولی الله شاه د نوشهره پریس کلب نه تاسو سره په شیشه باندې لګیا یم او څنګه چې تاسو ته پته ده چې د سنت ابراهیمي دا روان دی په 10 تاریخ د 10 جولای باندې نو په دې کې ټول خلک کوشش دا کوي چې قرباني وکړي نو د قربانۍ دپاره تاسو پته به وي چې دې ځل یو مرض راوتی دی د ځناورو هغه کې لږ ډېر خیال پکار دی او خیال داسې دی چې د هغه ځناور خاص کر په غواګانو کې دی د هغې باندې دانې روخیږي او هغه دانې چې هغه دی کې دننه وي او بار وي دی کمزوري شي د ده بیا هم زړه ته نه کېږي خو بله خبره داسې ده چې د ډاکټرانو پوینټ آف ویو دی چې هغه وایي چې د دې په غوښه کې څه نقصان نشته دی ځکه چې او غوښه اصل چې یو کوم شي جوش شي هغه غوښه جوشېږي ضروري خبره ده نو چې دا اوبال شي نو دې سره هغه جراثیم قدرتي دې سره ختم شي خو بیا هم احتیاط پکار دی ځکه چې دا په کال کې یو بیره ده او خلک په پیسې ورکوي او د بل داسې دی چې دا ځان ته ني اکثر په ګڼه کې کېږي په 15 کسه په 4 کسه او په 9 کسه په 6 کسه کېږي لکه غوره چې دا نو هغه په 15 کسانو ده په ناتکې باندې ده هسې په 2 کېږي په 4 کېږي په 6 کېږي خو چې دا خلک وایي چې یوازې په 3 او په 15 او په 9 باندې نو دا غوره ده نو په دې کې لږ ډېر خیال پکار دی ځکه د ټولو د غریبۍ پیسې وي او راجمع کړي وي او د وړو دپاره د خوشحالۍ دپاره ځکه چې یو دیني فریضه هم ده او روحاني خوشحالي هم ده او جسماني دغسې هم خوشحالي ده ماشومان هم وله خوشحالي نو دې کې له غوندې ډېر خیال پکار دی بل دې کې داسې دي چې په دې کې اوس کسابان ګرځي نو اگر چې د چمړې قیمت ډېر کم دی دې کې هغه پتروجي چې ورته وایي دغه هم هغوی اوس اخلي او کلمې هم اخلي کسابانو سره نو په دې کې دا ځان غریبانان اکثر هغه ته څوک دغسې یوسي نو دې کې هم لغونتې تاسو خیال وکئ او بل دا مرۍ کټکولو کې په دې کې ډېر خیال پکاري په دغه د علالۍ وخت کې خلک تکبیر نه وایي بسم الله الله اکبر نه وایي څوک وایي لکۍ وباسه څوک وایي راویچه څوک وایي وتښتېد او چاړه پرې راکاږي نو هغه ستا قرباني ونه شوه هغه ځناور چې دی هغه مردار شو هغه حلال نه دی هغه مردار دی نو د دې په وجه باندې په دې کې ډېر خیال پکاري دغه دعا کول که مخ په قبله شي نو ډېره به ښي او د تړلو کې ډېر کوشش بیا اکثر خلک کمزوري وساتي نو دا له غوندې ډېره مهرباني وي دغې لږ ډېر خیال ساتئ والسلام